صدیق ریحان پریزیډنټ اف یوث ایجوکیشن کمپلیکس پېښور او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل پبلک ایشوز. معزز سامعین څنګه تاسو معلومه چې هر ورځ تاسو ملاقات یو ډېر سپیشل ګیسټ سره کوم. نن موږ سره موجود دی انجینیر ملک توصیف صاحب ډایرکټر اف رایزنګ سټارز ټیوشن اکیډمي چې هغې نن د دې اکیډمي افتتاح وه او د افتتاح مطابق چې کوم دی موږ به نن دې سره گفتگو کوو. سر د وخت راکول ډېر مهرباني. شکریہ جی. بسم الله الرحمن الرحیم. پهله خو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له دومره وخت وویستو، موږ له راغی، موږ له ټایم راکوهي. ستاسو ډېره شکریه. سر د زموږ چې کوم چینل دی پبلک ایشوز او موږ مختلف کوم ګیسټ یې هغې سره د هغې فی ریلیټډ کوېسچنز کو. تاسو نن ډېر بهترین پروګرام کوم دی هغه وشو، د اکیډمي افتتاح وه. نو په کوم سوچ او خیال باندې تاسو مطلب د اکیډمي اوپننګ خیال چې کوم ستاسو ذهن ته راغلو؟ جی فرست اف اول زه خو به دا وایم چې تعلیم یو ډېر امپورټنټ رول زموږ په لایف کې چې کوم دی هغه دی. ماشومان خو سکول ته بیسیکلی لاړ شي سهار، لکه ټایم چې کوم دی ټیچرز وله ورکړي هغه دغه شي، او هغې نه پس چې دا کوم فری ټایم دی نو دی کې څو ماشومان لوبې کوي، څه لکه هسې فضولې تېروي. نو موږ یو سوچ دا دغه وکړو چې د دې دا کوم ټایم دی دا موږ قیمتي کړو او دې پکې څه زده کړي او یو ښه دا ټایم وله چې کوم دی قیمتي شي. د ټیوشن چې کوم دی د ماشومانو په تعلیم کې څه اهمیت دی؟ ستاسو څه سوچ دی؟ جی زما خو دا سوچ دی چې که تاسو سوچ وکړئ نو سکول کې خو یو ټیچر وي او سټوډنټس ډېر زیات وي په یو کلاس کې، هغه خپل بھرپور کوشش کوي، 100% هغه خپل کوشش کوي چې مطلب دا ټایم وله ورکړي. خو چونکې هغه ټایم شورټ وي، 40-45 منټس یو پیریډ وي، نو هغه کې ماشوم هغه چې کوم هغې ښي نو هغه نشي ګین کولی. نو بیسیکلی دا ټایم داسې دی چې دې ټایم کې ورسره خواري وشي او پلس دوه ځایونو کې ورسره خواري وشي، محنت ورسره وشي، نو هغه چې کوم هغه خپل یو مقام دی هغه ځای ته ورسي او هغه دغه ګول چې کوم دی هغه خپل اچیف کړي. موجوده ټایم خو صرف ټیوشن کلاسز دي، پلی ګروپ ټو کلاس 10. دې نه علاوه په فیوچر کې څه پلان دی؟ فیوچر کې انشاءالله دا پلان دی چې موږ به فردر ورسره سوچ کوو او فردر موږ سره لکه ټیچرز هم شته، د غټ لک اف اس سی پورې هم زموږ سوچ دی، بیا فردر هم زموږ سوچ دی چې انشاءالله مخکې به هم دا چې کوم دی نو مخکې رسو او پای تکمیل ته انشاءالله ډېر سټوډنټس دپاره به دغه کوو. اکیډمي کې یا سکول یا چې هر یو ادارې که نه دی هغې کې مختلف سهولیات بیسک نیډس چې کوم دی هغه ضروري وي چې کوم د هغه ریکوایرمنټ وي. موجوده ټایم ستاسو په اکیډمي کې کوم سهولیات کوم فیسلیټیز الریډي اویلیبل دي؟ موږ سره موجوده کوالیفاید سټاف دی سر، او یو ویژن باندې موږ دا سټارټ کړی دی. کوالیفاید سټاف دی چې دا سټوډنټس ته چې کوم دی مهیا شي او دې ته فایده اوچته کړي. دا ایډیشنل کې موږ سره چې کوم دی نو موږ دې ته لکه بیسک نیډ دی د نن سبا یو سټوډنټس دپاره وای فای انټرنیټ هغه موږ دې ته ورکړی دی چې هغه دې چې کوم دی استفاده ترې واخلي او خپل استعمال کې راولي او فایده ترې اوچته کړي. او فرش واټر، یو پی ایس، جنریټر، دا ټول هر څه موږ دې ته چې کوم دی نو دا اویلیبل دي د سټوډنټس دپاره او دا موږ دې ته مهیا کړي دي. انشاءالله دا د دې دپاره به یوز کېږي. خپل چې کوم هم اوري چې خاص کر سټوډنټس هم اوري، نور کسان هم اوري، څه میسج ورکول غواړي؟ بس زما طرفه خو دې ته دا پیغام دی چې تعلیم ډېر ضروري شیز دی او تعلیم چې کوم دی نو دې نه بغیر نه کېږي. تعلیم به خامخا چې کوم دی پکار دی. تعلیم دا چې کوم دا پړی دی یا دا کوم رسۍ ده دا د خپل لاس نه پرېښول نه دي پکار. لږ ټایم دپاره وي، ډېر ټایم دپاره وي چې دا ماشومانو سره خواري وشي. بیسیکلی زه به لکه پیرنټس ته به زه دا پیغام ورکړم چې خپل ماشومانو باندې خیال وساتي، د دې دا ټایم چې کوم دی دا قیمتي کړي. سکول کې وي، ټیوشن وي، لکه قرآن سبق شو، لکه دا ټول ټایم وله چې کوم دی چې دا وله قیمتي کړي او انشاءالله چې مطلب دې دا دغه فالو کړي نو انشاءالله فیوچر کې به دې چې کوم دی کامیاب وي. د وخت راکول ډېر مهرباني او ستاسو اکیډمۍ لپاره کامیابۍ لپاره